نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. قربانی واجبه ده. د قربانی په وجوب باندې د قران کریم آیات موجود ده. سورة الکوثر آیت نمبر 2 فصل لربک وانحر. د الله تعالی المنز کوي وانحر او قربانی کوي. د دې آیات مفسرینو تفسیر بیان کړی ده. حضرت حسن بصری رحمت الله علیه دا فرمایي وای صلاة یوم النحر و نحر البدن. وای فصل لربک و نحر کې کوم د المانزه تذکره ده د دغه نه مراد د عید المنز ده او ونحر نه مراد قربانی ده. او داسې حضرت ابوبکر الجساس رحمت الله علیه خپل تفسیر احکام القرآن الجساس کې دا فرمایي چې وایي چې هذا التأویل یتضمن معنیین احدهما ایجاب صلاة الاضحى والثاني وجوب الاضحیه. وایي د دې آیات نه د دې تعویل حضرت حسن بصری رحمت الله علیه چې کوم تعویل ده وایي د دې نه مراد دوه خبرې دي. اول دا چې د اختر المنز د عید المنز دا واجب ده او دوم نمبر باندې قربانی کول دا هم واجب دي. نو د دې نه دا معلومه شوه چې قرآن کریم آیات دا بالکل د قربانی په وجوب باندې راغلی ده او کوم کسان چې د قربانی د وجوب انکار کوي دا بالکل غلطه خبره ده. او داسې مشهور مفسر قاضی ثناء الله پانی پتی رحمت الله علیه خپل تفسیر مظهری جلد نمبر 10 کې دا لیکلی دي. وایي حضرت اکرمه حضرت قتاده او عطا رحمهم الله دغه آیات تفسیر بیانوي فصل لربک وانحرنا. وای صلاة العید یوم النحر ونحر نسکک فعلى هذا يثبت به وجوب صلاة العید والاضحیه. وای د قران کریم چې کوم آیات ته فصل لربک وانحر د دغه مراد د اختر المنز ده او ونحر نه مراد قربانی ده. وای د دې دا معلومه شوه چې قربانی هم واجبه ده او د اختر المنز کومه ده دا هم واجب ده. او داسې سنن ابن ماجه کې حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه دا روایت موجود ده. وای نبی علیه الصلاه والسلام فرمایلی دي من کان له ساعه ولم یضحي فلا يقربن مصلانا. کوم یو سړی سره چې د قربانی کولو گنجایش وي د قربانی کولو طاقت وي قربانی کولو او ساعت ور سره بیا د هغه سړی که قربانی نه وکي بیا د هغه د مونږ عیدګاه ته نږدې ناراضي او د وسعت باوجود قربانی نه کولو باندې نبی علیه الصلاه والسلام داسې وعید بیان کړی ده چې هغه د مونږ عیدګاه ته نږدې هم ناراضي او داسې وعید دا صرف د وجوب په پرېښولو باندې راځي. د وجوب نه علاوه د نور شي پرېښولو باندې داسې وعید کله هم ناراضي. او داسې امام فخر الدین رحمت الله علیه دا په تبیین الحقایق چې هغه د کنز الدقایق شرح ده پاکې دا لیکلي دي اصول بیان کړی ده و مثل هذا الوعید لا یلحق بترک غیر الواجب. وای داسې وعید دا صرف د وجوب په پرېښولو باندې راځي د وجوب نه علاوه د بل تشي په پرېښولو باندې داسې وعید نه راځي. نو د دې دا معلومه شوله چې قرآن کریم آیات دا بالکل د قربانی د وجوب شاهد ده او قربانی کول دا واجب دي. او کوم کسانو باندې چې قربانی واجب وي قربانی استطاعت ور سره صاحب نصاب وي هغه سره دومره پیسې موجود وي دومره سپین زر یا مال تجارت موجود وي چې هغه نصاب ته ورسي بیا داسې کس باندې قربانی دا واجب ده. او ډیر خلک داسې دي چې هغه په کور کې څو کسان وي بس د کور مشر چې کوم دا هغه قربانی کوي او نور قربانی نه کوي بلکې دا یو ځانته مسله ده. دا مخته ان شاء الله تفصیلا درته بیانوم چې په کور کې ډیر کسان وي او هر کس صاحب نصاب وي هغه سره د نصاب برابرې پیسې وي او د نصاب مالک وي بیا په هغه سړي باندې مستقل قربانی واجبه ده. الله تعالی دې موږ تاسو ته په صحیح طریقه باندې قربانی کولو توفیق را نصیب